دې حواله سره عزتمندو بعض کسان داسې وي چې هغوی مستحبات او هغه کارونه چې هغه د شریعت د طرف نه لازم نه دي هغه لازمي دوی کوي، خو هغه کارونه چې کوم د شریعت د طرف نه لازم دي په هغې کې کوتاهي او غفلت کوي. دا زمونږ یو سادګي ده. مسلمانانو کې ډېر خلک داسې شته چې هغه کارونه چې هغه غیر ضروري دي هغه ضروري ګڼي، او چې کوم ضروري دي هغه غیر ضروري او معمولی ګڼي، او دا د قمقل سړي علامت دي. لکه اوس مثلا یو انسان وږی دی، نو د وږي انسان له پکار دی چې دا روټۍ یا د روټۍ سره مناسب څه غذا استعمال کړي. او یو بنده وږی دی او هغه ځان نه ماشوم جوړ کول، لالیپاپ یې راواغستو او دغه خوږه ګولۍ راواغستله او دا چوپي چې دې سره به زما بدن ته طاقت راشي او زه به موړ شم، نو دا په دې سره نه مړېږي. دغه مثال عزتمندو دا هغه مسلمان دی چې هغه ضروري اعمال پرېږدي او غیر ضروري اختیاروي، یا نوافل او مستحباتو کې ډېر تکړی او په فرایضو باندې چشم پوشي کوي، ځان پې غلی کوي، نو داسې انسان نه کامیابېږي. د سکول مضمونونه هم تاسو ګورئ، یو ماشوم دی چې کوم لازمی سبجیکټ دي مضامین دي هغه نه یادوي، او چې کوم غیر لازمی دي هغه یادوي. نو چې کله امتحان ته کینی مثلا 4 مضمونونه هغه غیر لازمی دي، 2 مضمونونه لازمی دي، او دا پلار ته وایي زه 4 پرچو کې پاس شوم او 2 پرچو کې فیل یم. نو چې کوم لازم پرچه کې فیل شي هغه فیلی، او بیا استادانو پسې خبرې کوي چې دا څنګه عجیبه خلک دي، 4 پرچې مې پاس کړي دي او صرف 2 فیل شوي دي او زه فیل کړم. نو هلکه چې تا کوم ضروري پرچې وي هغه دې فیل کړي دي. دغه رنګې عزتمندو شریعت کې احکامات بعض واجب او فرض دي. بیا په دې فرایضو عملونو کې بعض عملونه داسې دي چې هغه هر ټایم کول وي، بعض داسې کله ناکله کول وي. نو دې حوالې سره ته موږ د مونځ مسائل شروع کړیو چې مونځ په خپل هم فرض دی او په مونځ کې بعض اعمال هم فرض دي. نو دا هغه فرایضو یا د واجباتو خیال ساتل د انسان دپاره ضروري دي. ډېر وخت انسان ډېر مونځونه کوي خو د ده په بدن کې انقلاب نه راځي، بدلون نه راځي. د هغې وجه هم دا وي چې دا د مونځ پابندي نه کوي یا د مونځ اهتمام نه کوي. د مونځ اهتمام دې ته ویلی کېږي چې د مونځ کم ضروري خبرې دي د هغې خیال ساتل. تاسو وګورئ په مونځ او په ورزش کې بظاهره څه فرق نشته، خو د شریعت په اعتبار سره پکې دومره فرق دی لکه د ځمکې او د اسمان. یعنی یو انسان چې 15 منټه کې 4 رکعاته مونځ وکړي او بل انسان نیمه ګنټه ورزش وکړي، نو هغه ورزش زیات دی، خو مونځ ته به د ورزش په نظر نه ګوري. په مونځ کې نیت کول وي، په مونځ کې د فرایضو او د واجباتو خیال ساتلی، ورزش کې فرض او واجبات نشته. د مونځ لپاره خاص یو ډانچه ده، د هغې به خیال ساتي. او ورزش چې کوم دی چې هر څنګه دی وکړلو، نو دې وجې نه خپل مونځونه صحیح کړو. د قیامت په ورځ به ډېر مونځګزاري راپاسېږي او د هغې په عملنامه کې به مونځونه نه وي، او یا الله موږ ډېر زیات مونځونه کړي، هغه وایي ستا مونځ د مونځ په شان باندې نه و. کوم مونځ کې چې فرض پاتې شي هغه مونځ کالعدم وي، نه حسابېږي.